بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو سر په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د خصومه والا قانون دا بیانو. بعض د صرف علماء کرامو دا قانون په دې نوم سره ذکر کړی دی د 11 حرفونو والا قانون، ځکه چې د دې قانون تعلق د 11 حروفو سره دی. نو دې وجې نه دغې صرفیانو ته دې قانون نوم د 11 حرفونو والا قانون دا ایښوی دی. د قانون د ذکر کولو نه مخکې د دې خبرې عرض کول دا زه ضروري ګڼم. د دې نه مخکې چې 15 قوانین کوم مونږ ذکر کړل، نو د هغې تعلق د باب افتعال د فا کلمې او د تای افتعال سره او د دې قانون تعلق دا د باب افتعال د عین کلمې او د تای افتعال سره دی. د دې قانون تعلق دا د 11 حروفو سره دی او هغه 11 حروف دا دي: تا، ثا، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. او د علم الصغی مصنف رحمت الله علی هغې په دې حروفو سره لفظ جیم هم ذکر کړی دی. هغه وایي چې دا قانون په جیم کې هم جاری کیږي، لیکن عام صرفیانو دا 11 حرفونه ذکر کړي دي او دغه جیم دا نه دی ذکر کړی. د جیم نه علاوه دا کوم نور 11 حروف دي، په دې کې به مونږه د 10 حروفو ځان له ذکر کوو او د تا ذکر به مونږه ته دغې 10 حروفو نه ځان له کوو، ځکه چې د تا خبره لږه ته د نورو نه مختلف ده. اوس د دې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د تا نه علاوه د دغې 10 حروفو نه یو حرف واقع شي، نو تای افتعال د دغې حروفو د جنس نه کول دا جایز دی. یعنی که د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوي، نو د تای افتعال سا کول دا جایز دی. که دال واقع شوی، نو تای افتعال دال کول دا جایز دی. که ذال واقع شوی، نو تای افتعال ذال کول دا جایز دی. او دغسی دا نور حروف. لیکن کله چې تای افتعال مونږ ته دغې حروفو د جنس نکړه او بیا یو شانتی 2 حروف دا جمع شول، نو بیا ته دې نه بعد ادغام کول دا په دې کې واجب او ضروری دی. د تا ته دغې حروفو د جنس نه کول دا جایز دی او بیا جنس په جنس کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. اوس کله چې 2 حروف د یو جنس جمع شول، نو اوس چې کله مونږ ادغام کوو، نو ته دې دپاره 2 طریقې دي. یو طریقه دا ده چې دا کومه تا دا مونږ ته د حرف د جنس نه کړې ده، یعنی کومه تای افتعال د تای افتعال په ځای باندې چې دا کوم حرف راغلی دی. یو طریقه دا ده چې مونږ ته دغې حرف حرکت دا نقل کو او د باب افتعال کومه فا کلمه ده هغه ساکنه ده هغې لی ورکو او بیا پکې ادغام وکړو. دویم صورت دا دی چې مونږه دغه د تای افتعال په ځای باندې چې کوم حرف راغلی دی، نو ته دغې حرف دا حرکت دا مونږه د هغې نه وغورځو، یعنی دغه حرف
مونږ ساکن کو او بیا د باب افتعال کومه فا کلمه ده هغې له مونږ د کسرې حرکت ورکو. نو په دې دواړو صورتونو کې د ادغام کومه یوه طریقه مونږ اختیارو نو دا دواړه طریقې دا ټیک دي. اوس مونږ په مثال سره ته دې وضاحت کوو نو دا خبره به زمونږ او ستاسو په ذهن کې په ښې طریقې سره کینی. مثلا مونږ سره مثال دی اختصاما بر وزن افتعالا. دلته د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې سواد واقع شوی دی او دا سواد په دغه 11 حروفو کې یو حرف دی. نو اوس ته دې حرف داسې ویل هم ټیک دی چې مونږ دا حرف اختصاما وایو او دا خبره هم زمونږ د پاره جایز ده چې مونږ تای افتعال دا مونږ په سواد سره بدل کو او مونږ داسې وایو اختصاما. خو که چرې مونږ دا تا په سواد سره بدل کړه نو اوس 2 سوادونه جمع شول نو په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. نو اوس چې مونږ ادغام کوو نو یو لومبی صورت دا دی چې مونږ د لومبی سواد حرکت دا مونږ فا کلمې له ورکو یعنی خاله ورکو. نو چې کله مونږ ته دغه لومبی سواد حرکت خاله ورکو نو ته دې په شروع کې چې کومه حمزه وصلی وه دا به وغورځېږي ځکه چې د حمزه وصلی په قانون کې مونږ په تفصیل سره دا خبره ذکر کړې وه چې حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه دا غورځېږي. نو دلته اوس خا متحرک شوه لهذا حمزه وصلی دا وغورځېدله. نو اوس که مونږ په دې کې ادغام وکړو نو مونږ سره به شي خصوامه. دا خو د هغې صورت مثال شو چې کله په متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږ نقل کو او فا کلمې لی ورکو. دویم صورت دا دی چې په دغې متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږ حذف کو. نو چې په دې مثال کې مونږ د لومبي سواد حرکت دا حذف کو نو دلته التقا د ساکنینو راله د خا او د سواد په منځ کې. نو اوس مشهوره قاعده ده الساکن اذا حرک بالکسر چې کله مونږ ساکن له حرکت ورکو نو هغې له به مونږ د کسرې حرکت ورکو. نو مونږ چې خاله کسره ورکړه نو مونږ سره جوړ شو خصومه. په دې صورت کې هم حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه د وغورځېدله. دا خبره یاد ساتئ چې په فعل ماضی کې د باب افتعال د فعل ماضی کوم معلوم صیغه ده او د مجهول صیغه ده. دغسې فعل امر حاضر معلوم چې کله مونږ په دې کې دا قانون جاری کوو د خصومه او د خصومه والا قانون نو د فعل ماضی حمزه وصلی او دغسې د فعل امر حاضر معلوم حمزه وصلی د مابعد د متحرک کېدلو د وجې نه دا به غورځېږي. دا خو مونږ د فعل ماضی مثال ذکر کو. یو مثال مونږ د فعل مضارع ذکر کو. مثلا مونږ سره مثال دی یهتدی. دلته د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دال واقع شوی دی. نو اوس زمونږ د پاره دا خبره جایز ده چې مونږ تای افتعال په دال سره بدل کو. د نه بدلولو اختیار هم مونږ سره شته دی چې مونږ دا لفظ دغه شانتې وایو یهتدي ویلم ټیک دی. البته زمونږ د پاره دا خبر هم جایز ده چې تای افتعال مونږ په دال سره بدل کو مونږ داسې وایو یهددي. لیکن چې کله دغه تا مونږ په دال سره بدل کړه نو اوس په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دی. نو اوس چې کله مونږ ادغام کوو نو د هغې لپاره مونږ 2 صورتونه ذکر کړل. یو صورت دا دی چې په متجانسینو کې د لومبي متجانس حرکت دا مونږ نقل کو او د باب افتعال فا کلمې لی ورکو. په دې صورت کې به د باب افتعال د فا کلمې باندې زبر راځي. نو مونږ سره به داسې شي چې د لومبي دال حرکت مونږ حاله ورکو نو او بیا پکې ادغام وکړو نو مونږ سره به شي یهدي. داسې ویلې هم ټیک دی. او دویم صورت مونږ دا دی چې د لومبي متجانس
کم حرکت دی دا مونږ حذف کو. نو چې کله مونږ د هغې حرکت حذف کو نو د باب افتعال د فا کلمې چې هغه دلته ها ده او د لومبي دال په منځ کې التقا د ساکنین وراله، نو لومبي حاله مونږ د کسرې حرکت ورکو. الساکنو اذا حرک بالکسر ته دغې قاعدې د وجې نه نو مونږ سره جوړ شو یهدي. دا خو مونږ صرف 2 مثالونه ذکر کړل. دغسې دا ټول مثالونه دي که د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی، زا واقع شوی، شین واقع شوی یا دا نور حروف واقع شوی، نو چې کله مونږ تای افتعال ته دغې حرف د جنس نکړه نو تدې نه بعد د لومبي متجانس د هغې حرکت مونږ مخکې حرف لم ورکولی شو، یعنی نقل حرکت هم پکې کولی شو او مونږ په هغې کې حذف هم د حرکت کولی شو. چې کله مونږ نقل حرکت کو نو د باب افتعال فا کلمه دا به مفتوح وي، ځکه چې تای افتعال دا مفتوح وي. نو چې د تای افتعال کما فتحه ده هغه مونږ فا کلمې له ورکو نو لازمي نتیجه دا ده چې دغه فا کلمه په دې باندې به فتحه راځي. او کچرې د تای افتعال دغه حرکت دا مونږ حذف کو نو بیا به د باب افتعال کما فا کلمه ده هغه به بیا مکسوره د الساکن اذا حرک بالکسر د قاعدې د وجې نه. نو دا نور مثالونه دا هم په دغه انداز سره دي که هغه هر یو مونږ په تفصیل سره ذکر کوو نو دا قانون دا به ډېر زیات اوږد شي. نو که تاسو په خپله جوړوئ نو انتصر، اعتدل، اعتذر، اعتزل، د دې مثالونو باندې تاسو په خپله کوشش وکئ. په انتصر کې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ثا واقع شوی دی، په اعتدل کې د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې دال واقع شوی دی، په اعتذر کې ذال واقع شوی دی، په اعتزل کې زال واقع شوی دی. په دې ټولو کې دغه قانون دا جاری کېدی شي. د اسم فاعل او د اسم مفعول کوم گردان دی چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې د دغې 10 حروف د 11 حروفو نه یو حرف راغلی نو د اسم فاعل کومه فا کلمه ده نو په هغې باندې مونږ فتحه هم ویلی شو، کسره هم ویلی شو. د دې سره سره مونږ په هغې د فا کلمې باندې ضمه هم ویلی شو د میم د مناسبت د وجې نه، ځکه چې په اسم فاعل او په اسم مفعول کې کوم میم دی نو دا مضموم وي. په فا باندې فتحه مونږ ځکه ویلی شو چې هغه مونږ پکې د نقل حرکت د وجې نه، کسره مونږ ویلی شو د حذف حرکت د وجې نه، او ضمه مونږ ویلی شو د میم د مناسبت د وجې نه. د هغې یو مثال مونږ ذکر کوو. مثلا مونږ سره دی مختصمون، دا د اسم فاعل صیغه ده. نو د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې سواد واقع شوی دی نو مونږ تای افتعال دا په سواد سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو مخصصمون، مخصصمون. د لومبي سواد حرکت مونږ خاله ورکو بیا هم پکې ادغام وکړو نو مونږ سره جوړ شو مخصمون. او که د لومبي سواد ته دې حرکت مونږ خاله نه ورکو بلکې مونږ یې حذف کو نو بیا چې مونږ خاله د کسرې حرکت ورکو نو مونږ سره به جوړ شي مخصمون. او دغسې د میم د وجې نه مونږ په خا باندې ضمه ویلی شو نو مونږ بیا داسې وایو مخصمون. دا خو د اسم فاعل مثال دی. د اسم مفعول مثال هم دغسې دی لیکن په دې کې به مونږ په عین کلمه باندې یعنی په سواد باندې فتحه وایو نو مونږ سره به شي مخصمون، مخصمون او مخصمون. مونږ په دغې 10 حروفو کې په دغې کې د تا ذکر نه دی کړی نو په تا کې دا خبره ده چې په تا کې ادغام کول دا واجب نه دی بلکې جایز دی. د هغې مثال مونږ سره دی استتره، د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې تا واقع شوي ده او مخکې د باب افتعال تا ده نو یوه تا هغه شوه او بله تا د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې نو 2 تاګانې جمع شوي نو په دې کې اظهار کول هم جایز دی. یعنی که مونږ دا لفظ داسې وایو استتاره
او دغسې په دې کې ادغام کول هم جایز دی. نو کله چې مونږ په دې کې ادغام کوو نو ستره به شي او یا دغسې ستره به شي. نو دغسې ویل ته دې جایز دی. نو ته دې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب افتعال د عین کلمې په مقابله کې ته دغې 11 حروفو نه یو حرف واقع شوی نو تای افتعال ته دې حروفو د جنس نه کول دا جایز دی او بیا جنس په جنس کې ادغام کول واجب دی سوا د تانه چې په هغې کې ادغام کول دا جایز دی. بیا د باب افتعال کومه فا کلمه ده نو په دې کې فا کلمې له د فتحې حرکت ورکول هم جایز دی. دا په هغه صورت کې راځي چې کله مونږه نقل حرکت کوو او په دې کې فا کلمې له کسره حرکت ورکول هم جایز دی او دا په هغه صورت کې راځي چې کله مونږ په دې کې حذف حرکت کوو. او کم د فعل ماضی گردان دی او د فعل امر حاضر معلوم گردان دی نو په دې دواړو صورتونو کې بعد دغه حمزه وصلی دغه غورځيږي ځکه چې د باب افتعال فا کلمه متحرکه شوه او حمزه وصلی د ما بعد د متحرک کېدلو د وجې نه دا غورځيږي. او په اسم فاعل او اسم مفعول کې فا کلمې له د فتحې او د کسرې حرکت ورکولو سره مونږ هغې له د ضمې حرکت دا هم ورکولی شو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.